بسم الله الرحمن الرحيم والطهر المتخلل بين الدمين في المدة حيض ونفاس دا کنز الدقائق دی کتاب الصلاة طرف درس تے طالب جان او دا باب الحیض شروع دے او په باب الحیض کې مسئلہ د طهر متخلل دا اهم مسئلہ ده دا د کنز چې کوم دوا اهم شروحات تی چې یو علامه زراعی تبیین ده او یو د ابن نجیم رحمت الله علیه بحر الرائق ده پاغي کی چې کوم متن ده نو هغه سره متخلل لفظ نشته بلکې عبارت ده څه ده چې والطهر بین الدمین فی المدة حیض و نفاس دا خو نفس د عبارت فرق شو دا مسله چې دا نو دا ډیره قابل غور ده او قابل تشریح ده یو خبره دی کې داس د کل پکار دی چې کومه اهمه خبرې دي یعنی کما پاکی والطهر آغا پاکی المتخلل چراشی بین الدمین د دو وینو ترمنځ فی المدة په موده کې یعنی دا موده به یا د حیضی او یا به د نفاسی نو که د حیض په موده کې راشي نو دا به حیض شمارل کېږي او که د نفاس په موده کې راشي نو دا به نفاس شمارل کېږي وجه دې دا ده چې دا د هیڅ چا په نظم لازمه نه ده چې یو زنانه باندې کله حیض راغی نو دا به د اول وخت نه د حیض تر اخري ټیمه پورې مسلسل وینه جاری وي ویل کېدی چې منځ کې کله کله دا وینه ودرېږي اوس دا پته به موږ څنګه لګو چېرې دا حیض دی او دا نه دی او دا نفاس دی او دا نه دی او دغه منټ وینا چې دی نو واو دا منټ نه واو دا صفایي واو دا نه واو نو د دې لپاره چې دی مونږ ته یو قانون نږدې چې په هغې کې لکه عام طور شپږ اقوال دي هغه مونږ ته نږدې د دې په خاطر باندې چې د هغې په رڼا کې مونږ دا مسله معلومه کړو چې کومې ورځې چې بغیر وینې تېرې شوي دي آیا دا به په وینه حسابېږي او که نه به حسابېږي نو دې فرمایي چې والطهر المتخلل هغه پاکي چې هغه رامنځته شوي بین الدمین د دوه وینو نو فی المدت خو چې په موده د حیض یا په موده د نفاس کې نو دا به حیض حسابېږي او یا به نفاس حسابېږي دې کې یو دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه مذهب دی او هغه دا دی چې خداغې نه مخکې دوه قاعدې زده کړه د 15 ورځو نه چې دا پاکي زیاته شي نو هغه بالاتفاق هغه غاړه او دې غاړه وینه چې ده نو دا به د یو بل نه څه وي جدا جدا وي نو دې کې یو مسله دا ده چې د 15 ورځو نه زیات شي لکه هغه غاړم وینه ده او دې غاړم څه ده وینه ده او په منځ کې د 15 ورځو نه زیاته صفایي راغله نو دا شپږ وانه چې کوم اقوال دي او مذاهب دي اټول وایي چې دا صفایي چې ده نو دا نه حیض دی او نه نفاس دی د نفاس په دوران کې مسله شته ځکه چې نفاس خو ټول 40 ورځې دی خو حیض نه دی اوس دا به وایي او د درې ورځو نه چې کمی
هغه د ټولو په نسبت باندې او محض حسابېږي. د 15 سنه چې بری هغه بل اتفاق په حیز کې جراشي نو نه حسابېږي. هغه دې غړوینه که حیز مینو دا په کې حیز او چې د دریو نه کمی نو دا بل اتفاق حسابېږي. دا یو اتفاقی مسله ده. ٹھیک شو. اوس چې دینو په مذاهب باندې مختصرا ځان پوي کا. یو مذهب مونږ سره دی د امام ابو یوسف رحمت الله علیه او دیتا اخیری قول د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم وی. دغه مذهب دا دی چې د 15 ورځې کم صفایي طهری په منځ کې 15 ورځې کم طهر راغلی نو دی فاصل نه حسابېږي بلکې دا به حیض حسابېږي. هغه وایي چې د 15 کم شي د دې ته طهر فاسد وایي. د طهر فاسد داسې لکه په منزله د دم باندې. ٹھیک شو. او تبیین الحقائق کې زیلعی رحمت الله علیه وایي وکثیر من المتاخرین افتوا بهذه الروايه لانها اسهل على المفتي والمستفتي. ځکه دا مفتی ته مسان دی او مستفتی ته مسان دی. په دې باندې اگر چې عمدۃ الرعایه کې یو سوال دی چې مستفتی خو ټیک شو مفتی ته څنګه آسان دی. مفتی خو لازم خواري به کوي محنت به کوي ځان به پوهیږي په مشکلو عبارتونو باندې. نو ولې موږ به هغه عبارتونو پسې ګرځو چې مفتیانو ته اساني نه نه وي. دا آسان مطلب دا نه دی. دا آسان مطلب دا چې خلک پویول په آسان دي. دا مطلب دی چې کومه به مذاهبو کې شرطونه ډیری او تعقیدات پکې ډیری هغه باندې پویول ډېر مشکل کار دی. بهرحال د امام ابو یوسف رحمت الله علیه اصل ذکر کوي دا تبیین الحقائق کې چې حیض چې دی نو چې حیض چې دی نو د دې ابتدا په طهر سرم کې دی شي او ختمېدیم شي په طهر باندې خو په شرط د دې باندې چې جانبینو کې به احاطه د دم وي حتی اذا لم يكن قبله دم نو لا يبتدئ بالطهر. مطلب دا دی که هغه طهر نه مخکې وینه نه وي نو بیا خو ابتدا په طهر نه شي کېدی. او دارنګې اذا لم يكن بعده دم لا يختم بالطهر چې وروستو به هم ویني. د دې مذهب خلاصه دا ده یو ښځه ده د دې عادت دا دی چې دې ته په 1 تاریخ ته میاشتې باندې وینه راځي د حیض. یو میاشت داسې راغله چې په مخکینۍ میاشت کې په 29 او 30 تاریخ ورته وینه راشي او بیا د 1 تاریخ باندې وینه نه وي او دا پاکوي نو دیتا چې دی نو بیا په 14 یا په 13 یا په 15 تاریخ باندې بیا وینه راشي. نو په دا منځ کې چې دی دا څومره ورځې چې دي نو که دا اولنې بالغه شوي نو 10 ورځې حیض شو او که نه خپل عادت یې معلوم وي نو عادت ورځې ته به لاړه شي. خو ګوره ابتدا د حیض هغه په طهر باندې وشوه. ولې د دې خپل عادت څو 1 تاریخ او دې ته وینه چې راغه نو د بلی میاشتې په هغه د را روانې میاشتې په 30 تاریخ او په 29 ورته راغله خو په 1 خو رانغه خو بیا هم ګوره احاطه د دم شته هغه سرتم دم دی او دې سرتم دم دی او حیض چې شروع کېدوم نو وینه نه و چې ختمېدوم. دا د امام ابو یوسف صاحب مذهب کې یو مسله ده. ٹھیک شو. دا د امام ابو یوسف صاحب مذهب دی او الته نور تفصیل به شریف وقایع کې شته مزید تفصیل به الته وایو. بل دویم چې دی نو د امام محمد رحمت الله علیه روایت ته دویم. ٹھیک شو. دویم چې دی نو د امام محمد رحمت الله علیه سره روایت ته روایت او هغه روایت د امام محمد رحمت الله علیه دا ده
چې کداوینه په لس ورځو کې دن وا امام ابو یوسف صاحب خو 14 دن یادول کنا د 15 نه کم نو امام ابو محمد رحمت الله علیه سوی چې په لس ورځو کې وسوي دن او دویمه خبره چې دوانو طرفو ته به وینم وي او یا د لسونم کمی نو بیا ټیک دی نو دا بیا فاصل نشمارل کېږي یعنی يعد الحیض دا طهر بم سي حسابي حیض او که د دینه بهر شي دا یو وینم د لس ورځو نه بهر شي دا طهر به حیض نه وي د دې مثال څه دی نو یو مثال دی طالب جان چې یو ښځه یو ورځ وینه ولیده او بیا اته ورځې طهر څو ورځې شي ټولې نه او بیا یو ورځ وینه وه څو شو ټولې لس نو ګوره په لسو کې دن شو که نه او هغه اړه او دې غاړه پکې سم ده وینم ده نو دا منځ کې اته ورځې به حیض حسابېږي دا د لس ورځو مثال شو نو ځکه امام محمد رحمت الله علیه دا روایت ته نفس روایت ته او بل د لس ورځو نه د کم مثال هم شته چې یو ورځ وینئ او 15 ورځې طهري بیا یو ورځ وینئ دا 7 ورځو مثال دی ٹھیک شو بل روایت د ابن مبارک رحمت الله علیه دی د امام ابو حنیفه صاحب نه هغه وایي چې دوانو طرفو ته وینم شته خو دې سره دا شرط هم دی چې دا دوانه ویني چې راجمع کې نو دا به نصاب تم رسی کم از کم 3 دن بھئی کم از کم د حیض وینه زوروره ده که نه نو هغه غالبه به شي نو دا طهر نه به هم حیض جوړږي خو چېرته د سره چې هغې نه حیض نه شي جوړېدی خپله حیض ته نه رسي یو ورځ هغه غاړه ده یو ورځ دې غاړه نو 2 ورځې حیضي نه نو چې خپله حیض نه دی نو نورو نه به څنګه حیض جوړوي نو ابن مبارک رحمت الله علیه پکې دا شرط هم دی چېرې دا وینې به څه ته هم رسي نصاب ته به هم رسي او د امام محمد صاحب مذهب بیا دا دی چې دا طهر چې دی دا به یا د دې دمینو سره مساوي وي یا به تې عقلي طهر به یا د دمینو سره مساوي وي او یا به تې څه وي عقلي نو که طهر مساوي و بیا هم چې دی نو په وینه به حسابېږي او که عقل بیا به هم په وینه حسابېږي ٹھیک شو او که طهر پی زیاتو طهر پی سو نو بیا په وینه باندې نه حسابېږي او بل مذهب دی د ابو سهل رحمت الله علیه بحر الرائق او تبیین کې ورته سهل نامه اخیسته شوې ده شرح الوقایه ورته سهیل نامه اخیسته ده بهرحال ابو سهیل دا هغه رایې چې دنو هغې کې دا دي چې هغه وایي دا مساوي په مساوي باندې غالب نشي کېدی نو هغه وایي چې دا کومه وینه ده که نه نو دا به غالب وي دا دم چې دی دا به په طهر باندې غالب وي نو په هغه صورت کې به د طهر نه چې دی نو حیض جوړی یا به تې وینه جوړی او چې مساوي په مساوي شي نو دا څنګه د مساوي په مساوي نشي غالب کېدی دا دغه رایه ده ټیک شو او بهرحال شریف قایم مولا پکې دا حسن ابن زیاد صاحب قولم ذکر کړی دی او بیا په آخره کې ووایو ټیک شو دا د طهر متخلل داسې مختصر غوندې خلاصه شوه ټیک شو